کتونکو دغه خوراکي دا خبرې تاسو واورېدلې رستم سره تعلق ساتي. اوس دلته کې پنجاب هم ده یو میسج یې دا ورکړه چې اعتماد د کور اعتماد بیا د خاوند په شکل کې د رور په شکل کې د مور په شکل کې د پلار په شکل کې د بچي په شکل کې زنانه سپورټ دا یو خبره وکړه. بل دا د ترهګرۍ واقعیا دلته کې شوی و هغه ټیم کې خاله ډېر کړکېچن و هغه ټیم کې تاسو دلته وی نه جی مونږ لا بس خو نور را رسېدلې خو زما چې کوم ماما زوی دی کامران شهید هغه مونږ ته کال وکړو اور ټول تقریبا بسونو ته یې کال وکړو 2 بسز راغلي وو چې تاسو دغه ځای نه واپس شئ نو هغو پکې شهید شو او د هغوی سره چې کوم شهزاد دي احمد کمال دی الیاس دی نن پکار وه چې څه ناڅه هغوی ته ډیډیکیټ شوي وو څه ناڅه کمی مونږ فیل کو چې څه ناڅه د هغوی فیملي څه راغوښتلی شوي وو او څه ناڅه هغوی ته اعزازي ډګریانې یا سرټیفیکیټس ورکړل شوي وو په دې هېڅ هم نه کي خو دومره ده چې یادګارونه وشي نو دا لږ کمی پکې مونږ فیل کو نو تاسو هم لږ نوټس کړی وي. بالکل او سټوډنټ وې نه دا خو ستاسو په وجه باندې راته دومره غټ پاینټ مخې ته راغی چې موږ د یقینا ډېر زیات او تر کړو دا دومره سټوډنټانو سره موږ خبرې وکړې خو چا هم په دې بحث ونه کړ. یقینا داد ورکوم زه دې ته خراج تحسین پیش کوم زه دې ته چې جاب هم کوي ګولډ میډل یې هم واغسته تاسو سره دلته کې څوک ځي راځي ډیلي ځي راځي او چې زه ایز ا وزټینګ دلته کوم نو ډیلی خو نه سپر کلاسز څنګه زموږ کلاسز ارینجمنټ یو هغه شانتې راځو اور زما شاته ډېر خلک زما د دې ګولډ میډل نه ولاړ دي داسې خبره نه ده ما څنګه وویل چې زما د ماما زوی دا د هغه یو خوب وه دا نن د هغه وه خو چونکې هغه دلته زموږ مینس کې نشته دی بیا د هغو کم فرینډس چې دي هغو زه ډېره زیاته سپورټ کړې یم ځکه چې هغو ماله د هغوی په شکل کې فیډبیک راکړی دی چې نن هغه نشته دی او زما دپاره بېشکه راغلی هم دي زه یې سپورټ کړی یم او زه د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم. او هغه ټیم کې تاسو په چوټي هم وه سټوډنټ وې دغه ټیم کې ته او چې زمونږ لاست سمیسټر چوټي خو نه وه مونږ سهار کې نه بس لا نه را انټر شوی هغه ټایم چې کله مونږ هغوی سره خبرې وکړه نه یې ماته چې تاسو واپس شئ ما ورته ویل چې دا خو لاست پیپر دی څنګه مونږ واپس شو نو ویې چې دلته ټیک شوی دی بیا چې کله تاسو ته چونکې ما وویل چې مونږ د رستم نه تعلق لرو چې زمونږ فیملی را رسېدله او هغه ورسره راتلل نو هغه کافي لیټ شوی و خو بیا هم هغه په نرتوب تللی دی مونږ پرې خوشحاله یو. سوچ کې دی چې زه به هم ګولډ میډل والم او داسې یو فنکشن کې و ما ته هم ګولډ میډل څوک سوچ کې خو داسې سم نه وه ځکه چې کله ما ته هغو دا یو خبره وکړه چې خامخا هر ځای کې سفارش کېږي چې څنګه سفارش وغیره ورته وکړم ما ورته نه زه به تا نه لیټ ډاون کوم نو هغه ورځ شوه دا ورځ شوه شکر الحمدلله ما خپل محنت کړی دی او هغوی ما لیټ ډاون کړي نه دي. تاسو څنګه د فرینډ سپورټ دغه که یا د ماما د زوی ذکر وکړو کامران شهید ذکر دی وکړو دغه شانتې د کور نه ته سپورټ څومره چونکې ما تاسو ته ویل چې بیکورډ ایریا ده دومره موږ فیمیل نه سپورټ کوو دې کې ډېر ایشوز راغلي دي په دې 4 ایئرس کې موږ ته ډېر زیات اور زما ماشوم زما سره ډېر کمپرومایز کړی دی زما 8 منثس اوس له خیره 12 سال دی ډېر زیات دا نن د هغه وه چې په کار وه چې هغه راغلی وی ما سره چونکې حالات له کوټي داسې وو چې موږ بالکل نو دیم سپورټ کړی یم اور امي سپورټ کړی یم نو نن 2 کسان ما ډېر زیات مس کړل یو زما دغه کزن ځکه چې هغه هم خاورې چالي دي زما هم خاورې چالي دي هغې هم ډېر زیات شوق و چې زما بچي دي چې کامیاب شي نو بیا ستاسو هم په دې حالاتو کې لکه مور هم جوړه شوې ګولډ میډل دې هم واغسته دې ځای ته هم رالې خو دا یو پوښتنه کوم دلته کې میډیا ته د جینۍ راتګ یا په ځان اعتماد نشته یا د معاشرې دا نظرونه ډېر تت شوي دي هر سړی لږ په غلط نظر باندې ګوري شک په نظر ګوري کنه نو آیا زنانه ته ګولډ میډل واغسته او ته فرض که په کور کې بندیوان او د خپل ټیلنټ دنیا ته نه ښیې نو دې ګولډ میډل نه یا دې تعلیم نه څه پیدا شته تعلیم خو بیسیکلی مونږ جابس دپاره نه کوو ما چې کوم تعلیم خپل کوو ما صرف دې لپاره کوو چې زما ماشوم راغی او د هغه د 8 میاشتو ما تاسو ته ووایي هغه ټایم ما بي ایس کو نو ما ته دا فیل شو چې دا ماشوم سبا نیش نه مني او دا ماشوم سبا زه بل چا لونه لیږم پکار ده چې زه دومره ښه پوهېږم. دویمه خبره ما خپل فیملی دپاره داسې ټایم تېر کړ چې زما د وجې داسې زه سټپ وانخلم چې نورې جنکو ته لاره بنده نه شي نو دې خبرې ته لږ شانتې کاینډلی خیال ساتئ چې موږ څه کوو موږ ته شاته فیملیز دي موږ پښتانه فیملیز نه بلانګ کوو نو سبا موږ چا دپاره یو ښه مثال جوړ شو نه کې زما د وجې زما د فیملی په جنکو باندې د ایجوکیشن دروازې بندې شي یعنې ته دغې سختو حالاتو ښه مقابله وکړه خو ستا نه پس په نورې جنکۍ تعلیم کې ستاسو خاندان کې انشاءالله بالکل هغوی ته یو پلیټفارم جوړ شو موږ ته ګرانه وه او هغوی ته یو لاره جوړه شوه هغې هلکانو ته هغې خلکو ته څه میسج ورکوې چې زنانه ذات ته یا په بد نظر ګوري یا هغه تعلیم کوي څوک د پسې چغې ووهي پلار مور ورسره سیر کړي یاره بس نور لور زه کالج ته نه لیږم بس لکه داسې شته که نه بالکل خابت خو هر ځای کې شته دی یو خبره به وکړم وایي د ورځې چاته مه خاندره شپې به نه یېرېږي
نو ښه بد فیمیل کې هم شته میل کې هم شته دی خو نه ده په کار کیدی شي دغه ټایم زه نوم سپورټ شوی نن به زما د مچي فیوچر کیدی شي ما دا شته نه شو سپورټ کولی چې زه نن په کوم ځای ولاړه یم نو نه دي په کار داسې وروڼو ته هم ریکویسټ دی چې ستاسو هم کورونو کې خویندې شته دی کوشش وکړئ تاسو فیمیل سپورټ کې سبا به هم دا ستاسو زنانه کورونو ته به ستاسو ښځې به ستاسو بچي به هم دقه شانتې نو زه خو نه غواړم چې زما رور په چا پسې اواز وکړي سبا به ما پسې اواز کېږي ګرانو کتونکو د دغه خورکې خبرې د معاشرې دپاره د هغې خویندو دپاره یقینا هغه انټرویو ته تیار هم نه وه ولې چې په دې معاشره کې چې کوم دی د زنانه ذات انټروي هغه هر سړی دې ته نه وي تیاره خو هغې بیا هم ترې موږ څه خبرې وغوښتلې او څه خبرې موږ ترې وپوښتلې او د هغې په جواب کې هغې موږ ته ډېره تکړه جوابونه راکړل د هغې خویندو دپاره چې هغه خویندې په راتلونکي وخت کې د دې نه ونه یریږي چې څوک په راپسې اواز کوي د دې نه ونه یریږي چې یاره دغه ځای کې حالات خراب دي خو د هغې یو خبره بنده کړه په کوزه کې چې ته دروازې چاته نه خاندې نو د شپې به چې کوم دی نو تا ته څوک نه خاندي غالبا چې داسې خبره وکړلو ډېره زبردسته خبره کېښودله نو زه وایم چې دا موږ کې ده زموږ په ذات کې ده چې موږ څومره پورې چې کوم دی نو سوچ ښه ساتو او نن په دغه پوهنتون کې زمونږ وروڼه خو زده کړه کوي یا زمونږ خویندې زده کړه کوي موږ وینو د هغوی هغه نن خوشحالۍ هغه ډېرې زیاتې موږ محسوسې کړې او اتفاق او اتحاد نو یقینا دغه شانتې هر چاته د خور په نظر باندې کتل دي هر سړی خپل کور لري عزت لري او خو چېرې موږ دې دغه له زیات که نن د 4% نه 27% ته چې کوم دی په دغه پوهنتون کې د زنانو شمیره ده او تعلیم پکې زده کړه کوي نو دې کې د دغه پوهنتون د سټوډنټانو خو هم یو ډېر مهم رول دی نو منن خپله پېژنګلو را سره وکړئ نن چې تاسو کوم سکي ګولډ میډل واغسته دی ولې سره څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم زما نامه هنا سلیم ده اور ډېر بیکورډ ایریا رستم نه تعلق لرم اور هیومن نیوټریشن اینڈ ډایټیکس اګریکلچر ډپارټمنټ نه ما دا پرایز واغستل اور اوس ایز ا کنسلټنټ نیوټریشنسټ کار کوم او ایز ا لیکچرر هم باچا خان یونیورسټي کې وزټینګ خپل سروسز ورکوم دلته پنجاب یې جی جی ایز ا وزټینګ لیکچرر څه وایي د دغه پوهنتون باره کې او د دې ننني فنکشن باره کې نو چې کوم ځای کې باچا خان یونیورسټي خبره کېږي او هلته موږ شهیدان یې ورکړو دا خو یو هسې خبره ده د په دې یونیورسټي کې زموږ وینې توی شوي دي نو نن که زه یو ځای کې ولاړ یم بینګ فیمیل به یو خبره د خپلو خویندو ته مخې ته کوم چې چېرته یو فیمیل انډیپینډنټ نشي کېدی بغیر د یو میل له سپورټ نه کو هغه د هغې د رور په فارم کې دی که د هغې د پلار په فارم کې دی که د هغې د استاذ په فارم کې دی او که د هغه د هسبنډ په فارم کې دی یا د هغې د ماشوم په فارم کې دی نو همیشه سپورټ شاته د فیمیل وي او موږ غواړو چې همدغه شانتې د خپلې زنانه چې دی هغې سپورټ کړي او هغې انډیپینډنټ کړي وایس چانسلر باره کې د هغه خدماتو باره کې څه وایي وی سی صاحب چې زموږ کوم دی اوس موجوده ډېر زیات نایس انسان دی او ها واقعي د هغو د محنت د وجې نن دا کنوکیشن شوی حالانکه 10 بیچ دی کې موږ تقریبا 2012 نه والا 2022 10 ایئرز ډېر شوی دی دا د هغو د محنت کاوشونو نه موږ ته نن رزلټ میلاو شو او دا کنوکیشن چې دی هیلډ شوه آخري خبره به دې ځای کې دلته کوم چې ما کوم ګولډ میډل اغستی دی دا زه ټول شهیدانو ته ډیډیکیټ کوم د هغو فرینډس ته زما خپل کلاس فیلو ته ځکه چې کله موږ 2016 کې اټیک وشو هغې نه بعد ما بالکل اګزام پرېښود چې زه نه ورکول غواړم خو هم زما دا ټیچرز وو هم زما دا فرینډز وو هم زما امي وه اور دغه خبره وه چې دا ته د خپل ایجوکیشن کمپلیټ کا که ما هغه ټایم کې پرېښی وی نن به زه په دې ځای باندې نه وی ولاړ نو زه ټولو ته ډېره زیاته شکریه ادا